بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أن المرفوع المتصل خاصة يكون مستترا في الماضي للغائب والغائبة كضرب أي هو وضربت أي هي. په دې عبارت کې مصنف دا خبره بیانوي چې په کوم ځای کې به ضمیر مرفوع متصل مستتر وي او په کوم ځای کې به ضمیر مرفوع متصل بارز وي. خو دې نه مخکې تاسو دا زده کړئ چې ضمیر مرفوع متصل د په دوه قسمه ده، بارز او مستتر. بارز ویل شي ظاهر ته، یعنی هغه ضمیر چې په لفظونو کې موجود وي او په ژبه دغه تلفظ کی. او مستتر ویل شي پټ ته، هغه ضمیر چې په لفظونو کې موجود هم نه وي او په ژبه دغه تلفظ نه کیږي. لکه د بارز مثال بس شي ضربتا، او دا تا په لفظونو کې موجود ده او تلفظ هم پکېږي. او ضربت دا د مستتر مثال ده. مستتر مثال څه ده؟ ضربت. اوس دې کې هي ضمیر ده، ٹھیک ده، په لفظونو کې مذکور نه ده، ٹھیک ده، او تلفظ هم پې نه کېږي چې مذکور نشو تلفظ پې کوم نه وشي. اوس په کومو څیو کې به ضمیر مستتر وي، په کومو کې به بارز به وي. نو ماضي په دوو څیو کې صرف ضمیر مستتر ده او په 12 څیو کې ضمیر بارز ده. ادوی څه کومې دي؟ یو د واحد مذکر غایب صيغه ده ضربا، بل د واحد مؤنث غایب صيغه ده ضربت. په ضربت کې هو ضمیر مستتر ده، په ضربت کې هي ضمیر مستتر ده. خو په دې شرط باندې چې کچره دینه بعد اسم ظاهر نه وي. کچره دینه بعد اسم ظاهر وي، اسم ظاهر طرف ته نسبت شوی، په دې کې به ضمیر نه وي یا په دې کې ضمیر نه وي. پوه بشئ مطلب چې جائز ده خو جائز الاستتار ده، جائز ده خو جائز الاستتار ده. پوه شئ په او نور بارسی هو کې یک ضمیر بارز ده، لکه ضربا کې الف، ضربو کې واو، ضربتا کې الف، ضربنا کې نون، ٹھیک ده. ضربتا کې تا، ضربتما کې تما، ٹھیک شو کنه. او ضربتم کې تم، ضربته کې ته، ضربتما کې تما، او ضربتن کې تننا، او ضربتو کې او ضربنا کې نا. پوه شو نو په ټولو کې ضمیر څه ده؟ بارز ده. پوه شو په خبره باندې. او په مضارع کې 50 څیو کې ضمیر مستتر ده، 50 څیو کې ضمیر مستتر ده. یو کې دو کې جائز الاستتار ده او په درو کې واجب الاستتار ده. جائز الاستتار مطلب چې کدینه بعد اسم ظاهر راشي نو بیا په ضمیر نه وي. واجب الاستتار چې په هر صورت کې په دې کې څه وي؟ ضمیر و مستتر وي. ٹھیک ده کنه. کوم صيغه دي؟ واحد مذکر غیب، واحد مؤنث غیب. کوم صيغه کې دا؟ واحد مذکر غیب، واحد مؤنث غیب. و دې کې جائز الاستتار ده، په دې کې څه ده؟ جائز الاستتار ده. واحد مذکر مثال لکه یضربو، په دې کې هو ضمیر مستتر ده او دا جائز الاستتار ده. ٹھیک ده. کدی نه بعد اسم ظاهر راشي نو فاعل به تا جوړيږي. او په تضربو کې هي ضمیر ده، واحد مؤنث غائب کې هي ضمیر مستتر ده، خودم جائز الاستتار ده. کدی نه بعد فاعل اسم ظاهر راشي نو به څه جوړيږي؟ او ته فاعل جوړيږي. او باقي درې سو کې واجب الاستتار ده. اغاز چې کومې څه دي؟ واحد مذکر مخاطب، واحد متکلم او جمع متکلمه. واحد مذکر مخاطب کې انت ضمیر ده مستتر، او واحد متکلم کې انا ضمیر ده، او په جمع متکلم کې نه نه. پوښي او همیشه په کې کې دینه بعد اسم ظاهر راشي فاعل به ته نه جوړيږي. ها ضمیر په دې کې همیشه به وي. پوښي به اوس باقی څه وکي به ضمیر بارز به وي. ٹھیک ده کنه. لکه زبانه کې الف، یذبونه کې واو، او تجربانه کې الف، او یذبنه کې نون، او بیا تجربانه کې الف، او تجربونه کې واو، او تجربینه کې تجربانه کې او تجربنه کې. پوه شئ نو په دې ټولو کې ضمیر څه ده؟ بارز ده. پوه شئ په دې پرې نو ګورئ ته
وعلم ان المرفوع المتصل خاص يكون مستتر اذا په مرفوع متصل خاص کر دا به مستتر په ماضی للغائب والغائبه په غائب شي کې لکه ضربا په غائب شي کې په الماضي للغائب په ماضی کې للغائب د غائب شي کې والغائبه ودي غائبه په شي کې کضربا اي هو وضربت اي هي وفي المزار المتكلم متقنه أزجب أي أنا ونزجب أي نحن وللمخاطب كتزجب أي أنت وللغائب والغائبة كيزجب أي هو وتزجب أي هي وفي الصفة عن اسم الفاعل والمفعول وهو صفة كبه أم ضمير مستتر بي بس صفة كم ضمير سوي مستتر بي خوي كبه عام ده يكي شيء ده عام ده کا واحد وي كتسنية وي وكجمع وي كمذكر وي كمؤنث وي په ټول صورت کې ضمیر همیشه د پر سوي مستتر وي او صفتنا مراد څه ده اسم فاعل اسم مفعول او صفت مشبهه ټیک ده په دې کې ضمیر سوي همیشه د پر نو په ضاربون کې بسوي هوا په ضاربانه کې او په ضاربونه کې او په ضارباتون کې او ضارباتانه کې او ضارباتون کې به هننا ٹھیک شو کنه په ضاربون کې به هواوي په ضاربانه کې به همایو په ضاربونه کې به همي په ضارباتون کې به هيوي په ضارباتانه کې به هموي او په ضارباتون کې به هنوي ٹھیک شو کنه خو شرط دا کړي چې د استاد اسم ظاهر طرف ته شوی د اسم ظاهره هغه تفاعل جوړیږي دا په کې ضمیر نه دا اسم ظاهر دی پر فاعل یدارنګ اسم مفعول مضروبون مضروبونه لیکن هو هما هم ومضروبه مضروباتان مضروباتن لیکن هي هما هن بشي پوجو به ها ودارنګ صفت مشبهه هم ده مثال هم ده اي وفي الصفات عن اسم الفاعل والمفعول وغيرهما مطلقا لكن مطلقا سوي ضمير بوي ولا يجوز استعمال المنفصل الا عند تعذر المتصل باذن الله تبينوي شي ضمير منفصل رول دا په وخت کې جایز وي چې کله د ضمیر متصل رول متعذر او مشکل وي چې کله ضمیر متصل رول څه وي متعذر او مشکل وي پوه شو سمته وي ضمیر منفصل کغه مرفوع که منصوب دي دا په صورت کې رول شي چې کله د ضمیر متصل رول مشکل او متعذر وي ٹھیک ده کنه ویلې زکه چې ضمیر متصل اخف ده ضمیر متصل څه ده اخف ده او د ضمیر منفصل نه ټیک ده کنه نو چې کله په اخف سره اینو مراد پر کېدل شي نو د ثقيل ورولو ضرورت نشته ثقيل ورولو ضرورت نشته نو دغه د وجنه ضمیر متصل څو پر جایز وي نو ضمیر منفصل به نشي ورولای خو چې کله ضمیر متصل ورولای مشکل متعذر شي میګنه بعد وسلو ضمیر منفصل ورولو او دغه ټول شپږ صورتونه مصنف د سلورو مثالونه ذکر کړی دي او نور دا به ذکر کوو ټیک ده کوم دي یو دا چې کله معمول مقدم شي ضمیر معمول مقدم شي په عامل باندې چې کله ضمیر معمول مقدم شي په ځ باندې په عامل باندې لکه ایاک نعبد اوس دځي کې کچيره د ایاک مو مقدم نکو ٹھیک ده نو حصر به پوت شي بیا حصر په کلام کې نه روسي حصر په کلام کې نه روسي نو د حصر رولل د پره د مفعول ضمیر مقدم شوله ضمیر څه شوله مقدم شوله نو دغه وجنه د ذکر ضمیر متصله نشوره که متصل ورو خو مخر کو به کنه ٹھیک ده نو چې متصل وروړي نو به حصر پکې نه روسي نو د حصر وروړل د پر کلام کې ضمیر منفصل وروړل او مقدم وکړل ایاک نعبد پونه شو په دویم صورت ما ضربک الا انا چې کله د عامل او د ضمیر په منځ کې فصل روشي نو په وخت کې به ضمیر منفصل وروړي متصل نشورلای اوس کا متصل ورلو او فصل ختمو نو بیا کلام کې حصر نرسي سنرسي حصل نرسي لکه دې منسد او ما ضربک الا انا میں نے ہی آپ کو مارا ٹھیک ہے کنا یہ آپ کو نہیں مارا مگر میں نے پوشی
خو मतलब څه मैंने नहीं आपको मारा اوس کچره دې کې ضمیر متصل مرولو نو بیا کې حذف نشي تلای دوشي ضربتك ویو صحیح ضربتك ویو نو بیا کې حسره بیا مطلب هم دی چې متوالای خدا منی درسي مې نه آپ کو مارا پښتا منی بیا نرسي دریم صورت سو مصنف دریم صورت دا ذکر کړه وانا زید چې کله د ضمیر عامل معنوي وي ته کدی چې انا دا ضمیر دا ٹھیک دا او مبتدا دا او مبتدا من څه وي معنوي وي نو دغه دی وجنه په دې کې هم څه وي منفصل برول شي ځکه چې عامل معنوي دی معمول څنګه متصل کېدل شي نه معنوي ده لفظي خو نه لګنه چې متصل کو لفظي خو نه رسې کو چې اتصال پکې روشي وما انت الا قائما سورم مثال مصنف ذکر کړی او دین اشاره کړی طرف ته چې کله د ضمیر عامل حرف وي او د ضمیر مرفوع وي کله ضمیر مرفوع عامل سره شي حرف روشي نو په هغه صورت کې به ضمیر به منفصل او متصل نشي ولای ځکه چې ضمیر مرفوع د حرف سره متصل کېدل نشي ضمیر مرفوع د حرف سره متصل کېدل نشي که سوچ مو د مرفوع په حکم کې یا په تعریف کې دا خبره کړې و چې ضمیر مرفوع متصل اوبه همیشه د پورا د فعل لپاره فاعل وي ٹھیک ده کنه یا بنای وی فاعل وي الته مو یو کنه نو ضمیر مرفوع دا به د قسم متصل کېدلای نه بشي حرف سره متصل کېدلای نشي ضمیر مرفوع د حرف سره متصل کیږي پوه شو نور دو صورتونه چې مصنف نه دي ذکر کړی یو دا چې کله د ضمیر عامل محذوب شي لکه ایاک والشر ایاک والشر ملتبم به ضمیر منفصل وړي شي متصل نشي وړلای او شپږم او اخیری صورت چې کله د صيغه صفت اسناد ضمیر طرف ته شوی او دغه صيغه صفت خبر جوړیږي د مبتدا د پورا لکه هندن زیدن ضاربتن هيا هندن زیدن ضاربتن هيا پوښه د دې کې د ضاربتن هيا دا خبر جوړیږي د هندن د پورا څه د پورا مسله صفت ده کنه نبی وعلمنا تمصنف د ضمیر په باره کې یو بل پیدا بینوي چې ضمیر یو بل قسم ضمیر شان او قصه ده ٹھیک ده کنه ان هیونه په نظم باندې د ضمیر یو بل قسم ده ٹھیک ده کنه چې ته ضمیر شان او ضمیر قصه ویل شي ٹھیک ده ضمیر شان او ضمیر قصه څه ویل شي دا کوم ضمیر ده وجدا هغه ضمیر ده چې دینه بعد به جمله وکوي او جمله به دی تفسیر کوي او د ضمیر به مفرد وي د ضمیر به وي مفرد وي او د غایب د پر بويخه څه د پر وي غایب د پر وي پوښي او مجرور بم نه وي سبب نه وي مجرور بم نه وي نو د عبارت نه یو څو خبرې معلومه شوي تقریبا 15 خبرې دي معلومه شوي یو دا چې د ضمیر به مفرد وي ضمیر به وي مفرد وي دویم دا چې ضمیر به د غایب وي دریم دا چې ضمیر به مجرور نه وي او څلورم دا چې دینه بعد به جمله وي او پنځم دا چې دغه جمله به د ضمیر تفسیر کوي خو نه شي په څه خبره دي مونږ وشي کومه یو دا چې ضمیر به مفرد به وي دویم دا چې غایب دی پر به وي ضمیر دریم دا چې مجرور بنوي څلورم دا چې دینه بعد به جمله نه وي جمله به وي دینه بعد به جمله وي او پنځم دا چې جمله به دي تفسیر بیانوي ټیک شو کنه او تعریف نه دا خبر راوته لري ما څه خنشته پوه شو مو لیکلي ځان ته په کتاب باندې پوه شو په ضمیر شان ترکیب بسوي ترکیب کې دوه احتمال دي یو دا چې لا محل لها من الاعراب وي پوه شو یسه لا محل لها من الاعراب چې دې پر هیڅ اعراب نشته
پوه شئ مطلب چې ترکیب نشته بس ترکیب کې دا سم نه وکی کیږي مطلب څه چې د اعراب د پر سمحل نشته لا محل لها من الاعراب چې د اعراب د پر سمحل نشته مطلب چې د ترکیب کې سم نه وکی کیږي دا پوه شئ په خبره باندې او دویم احتمال دا ده چې دا ضمیر به مبتدا شي او د بعد کې جمله به ته خبر شي چې کومه جمله دین اورستو ده او دې تفسیر کوي دا به مفرد په طویل کې خبر بشي لکه ضمیر شان مثال څه ده قل هو الله احد ضمیر شان مثال څه ده قل هو الله احد نو هو مبتدا شي والله احد به څه شي دویم طویل مطابق دا به ته خبر بشي د الله مبتدا او احد خبر ده مبتدا خبر کې جمله اسميه خبريه هوکر بتویل مفرد ده بشي خبر بشي مبتدا ذکر وانت خو جمله اسميه خبريه او دې ضمیر قسم مثال بشي لك انها زينب قائمه پوه شئ نو ده ها به اسم دې نشي او قائمتن به خبر شي پوه شئ نو ضمیر شان او قصه په مرفوع او منصوب کې هو جری کیږي په مرفوع او منصوب کې هو جری کیږي او ضمیر مجرور کې نشي کېدلای ضمیر شان او ضمیر قصه په ضمیر مرفوع او منصوب ترتلای شي او په مجرور کې نشي ترتلای پوه شئ په ان زینب دا ها منصوب ده ځکه چې سم دین نه کنه یا ان حرف مشبه بالفعل ها ضمیر اسم او زینب قائمه ده بچی شي دا به خبر شي متصل کې نه دوړو کې دی شي پوه شئ او دوړو کې شي پوه شئ لکه د منصوب متصل مثال درکړی دا مرفوع منفصل ده مرفوع منفصل ده پوه شئ په دې برته وګورئ وعلم ان لهم ضمیرا ځان په کې دې پر ضمیر د یقو قبل جمله چې واقعي مخکې د جملې نه تفسیره تفسیر بیان د جمله او يسمى ضمیر الشان او د ضمیر شان نشي په مذکر په مذکر کې او ضمیر القصه او ضمیر قصه به نشي په مؤنث نو قل هو الله احد وانها زينب قائمه ويدخل بين المبتدا والخبر صيغه مرفوع منفصل دې ځینه مصنف تا دې ضمیر په بوره کې یو بل پیدا بیانوي یا د ضمیر یو بل قسم د بیانوي پوښي دې کې مصنف دتا د ضمیر په بوره کې یو بل فائدہ بیانوي هغه دا چې کله کله ضمیر د مبتدا او د خبر په منځ کې راځي اسم منځ کې او دې ته ضمیر فصل ویل شي څه ویل شي ضمیر فصل ویل شي پوه شئ سمته دې ځنه ته مصنف د ضمیر بری کې وبل پیدا بیانوي هغه دا چې کله کله ضمیر مرفوع منفصل د مبتدا او د خبر په منځ کې واقع کیږي د دوه په منځ کې فصل راولي ټیک ده کنه دوه په منځ کې سره ولي فصل راولي خو دې پر دوه شرطونه دي یو شرط دا ده چې لکه څنګه مبتدا معرفه وي نو خبر به معرفه وي سموي مبتدا معرفه وي نو خبر به معرفه به وي دویم شرط دا ده شی خبر به اسم تبذیل سره د منوي اسم تبذیل مستعمل بدمن سره وي لکه افعل من كذا وتدرد او افعل من كذا او دې ضمیر ته ضمیر فصل ویل شي دې ضمیر ته ضمیر فصل ویل شي ویل ځکه شی دا ضمیر د مبتدا د خبر او د صفت په منځ کې فصل ورولي دا ضمیر د صفت او د خبر په منځ کې فصل ورولي سرنګي دا شین چې د دې ضمیر وروړل نه مخ کې ترکیب کې دوه احتمال وو یو احتمال دا و چې د خپل کې موصوف صفت جوړيږي او بل احتمال دا و چې د خپل کې مبتدا خبر جوړيږي
نو د دې په منځ کې ضمیر فصل وروړي د دې پورا چې دینا په دې خبره باندې رالته شي چې د خپل کې مبتدا خبر دی موصوف صفت نه دی ویلې زګه چې د مبتدا او د خبر په منځ کې فصل راتلای شي او د موصوف صفت په منځ کې فصل نشي راتلای پوه شئ لکه مثال ته وګورئ زید القائم اوس زید معرفه ده والقائم معرفه ده نو زده احتمال شته چې زید موصوف شي والقائم صفت شي خو چې کله زید هو القائم وي هو منځ کې وروړه نو دا احتمال ختم شول صرف یو احتمال پاتې شول چې زید مبتدا شي هو بیا مبتدا شي والقائم به خبر شي مبتدا خبر من کړه بیا جمله خبر شي د زید دی پورا ونشي پوه شئ دا رنګي زید افضل من امر په دې کې دا احتمال و چې زید موصوف شي او افضل من امر دا وتا صفت شي او دا احتمال هم چې زید مبتدا شي او افضل من امر خبر شي نو دوه کې التباس وکنه التباس ورته پکې نو دغه التباس ختمول پر پمنس کې ضمیر وړل چې بس د مبتدا خبر جوړ شي موضوع صفت نه جوړيږي ونه شوپی پوښپی لکه زید مبتدا هو بیا مبتدا شي افضل من امرین دا به ټول څه شي خبر شي مبتدا خبرونه کړه بیا خبر شي د مبتدا د پوره پونه شوپی پوښپی یا یو بل مثال كنت انت الرقيب عليهم كنت انت الرقيب عليهم پوښین دا مې دې خبرې وځي حواله پره دینه اشاره کړې دې طرف ته چې لکه سرنګي مبتدا خبر دې پره مبتدا خبر په منځ کې فصل دې پره یس ټیک ده کنه مبتدا خبر په منځ کې فصل دې پره ضميري غایب وروړل شي لکه مو دوی سن کې وروړل نو دا رنګي د مخاطب ضمیر وروړل شي مخاطب ضمیر وروړل شي لکه كنت انت الرقيب کې دغه مخاطب ضمیر غلې ده پوه شئ په دې نه دې طرف ته اشاره کوي مصنف چې ضمیر منفصل دا ضمیر فصل د په دوه صورتونو کې وروړي شي یو عامل لفظي داخل دل نه بعد بل عامل معنوي داخل دل نه بعد مطلب چې لفظي نه بعد یو کا دي معنوي نه بعد لکه كنت انت الرقيب کې لفظي نه بعد دا او نورو کې معنوي نه بعد دا پوه شئ په وګورئ عبارت وګورئ ويدخل بين المبتدا والخبر داخلي کې په منځ مبتدا او خبر کې صيغه مرفوع مصنف صيغه مرفوع ویلي ځکه چې د کې اختلاف ده چې دا ضمیر د فصل دا اسم دا که حرف ده نو مصنف په دې اختلاف نه ځونه وکړي چې راځي په طرف هم نه یم اختلاف نه ځونه وکړي نو سره وړل صيغه وړل ځکه صيغه حرف وغد ورته به شامل لګا پوه ويدخل بين المبتدا والخبر وداخلي په منځ د مبتدا او د خبر کې صيغه مرفوع منفصل صيغه مرفوع منفصل مطابق للمبتدا چې مطابق د مبتدا به دا خبره په شرط ده چې مبتدا مطابق وي اذا كان الخبر معرفه ذکر مطابقت وي چې مبتدا واحد وي نو ضمیر به واحد وي ټیک ده کنه او کچې دا تسنیه وي نو ضمیر هم تسنیه لکه یو مثال خو شو کنه لکه زید هو القائم الزيدان هم القائمان الزيدون هم القائمون ٹھیک ده کنه یا هند هي القائمه الهندان هم القائمتان والهندات هن القائمات پوښو په اذا كان الخبر معرفه جكلا خبر معرفه او افعل من كذا يا افعل من كذا متى اسم تبذيل سرد منوي ويسمى فصل لتصديم فصل لشيء لانه يفصل ذكر اذا فصل بين الخبر والصفه فمن الخبر والصفه هو القائم نحو زيد هو القائم وكان زيد هو افضل من امر وقال الله تعالى كنت انت الرقيب عليهما وشيء كفونا شيء بس